د خلکو د خندولو دپاره دروغ ویل و د هې سزا. د بعض ابن حکیم رضی الله عنه نه روایت دی، هغه روایت کوي د خپل پلار نه او هغه د خپل نیکه نه چې نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې تباهي د هلاکت دی هغه انسان دپاره چې هغه خبرې کوي د دغې دپاره دروغ وایي پکې د دغې دپاره چې خلک وخندوي، داسې خلکو له تباهي ده او هلاکت دی. حدیث شریف مطلب هم دغه دی چې به حقیقته خبرې کول او خلک خندول خامخا هغې دپاره دروغ ویل، په بل چا باندې تهمتونه تړل، په بل چا پسې دروغو کیسې برابرول، دا لویه ګناه ده او داسې کس ته نبي علیه صلات وسلام خیرې کړي. موږ په خلکو کې دا شی دی چې هغه په زوره باندې په یو بل باندې ډیلکونه ولي یا داسې کیسې او لطیفې خامخا کوي چې هغه ده ته هم پته ده چې دروغ دي او صرف دې دپاره چې خلک پرې خندوي. البته یو داسې وي چې یو متل شان شوي وي، هغه کې یو پیدا او حقیقت هم پکې وي، خلکو له یو مقصد پې باندې ورکول وي. ته په دې نیت نه وایې چېرې خلک پرې وخندوم یا مثلا خلک زما صفت وکړي یا په خلکو کې مشهور شم، ته صرف دغه مقصد دپاره هغه خبره وکړې او بیا مثلا چې کومه هغه د سیریس مسله وي هغې سره یې ونلګوې، نو بیا هم که پرې باندې خلکو هسې وخندل بیا هم نه دي کول پکار داسې خبرې، خو داسې خبرې چې هغه خامخا دروغ هم وي او سړی خامخا وایي، نو دا ګناه ده، داسې نه دي کول پکار.